बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास द कौमी वतन पार्टी द PK62 नवे चेयरमैन असगर खान पर स्टेज माने मौजूद द PK62 साबिका चेयरमैन जावेद हुसैन खान पर स्टेज माने मौजूद द PK62 द हल्के जनरल सेक्रेटरी ताज खान दलता के पर स्टेज माने नास्त और माता मखामख नास्त जमा द कली द जमवारो मशरानो जवानानो मरगरो मशरानो अस्सलाम वालेकुम। ज़टोलो के अवल खो स्तासो टोलो ढेर ज़्यादा मशकूर मा چې په دې لږ تنګ وخت کې په دې ګرمۍ کې د کارونو رزم دي د هغې باوجود تاسو ټول په دې وخت باندې دلته کې راجمع شوئ. دا میټینګ هم کامیاب کو په دې باندې ستاسو هم مشکور یم. د دلیل صاحب چې زمونږ د دې میټینګ نن کوربه هم دی د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم چې دا موقع م راکړه چې راشو او تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. دا نوی تنظیم چې جوړ شوی دی دوی مختلف یونین کونسلو کې پروګرامونه وکړل خو هغې کې زه ورسره نه یم شریک شوی. ما صرف د دوو کې یو چې بل ورځ په شیرپا کې او یو نن د ازیم کې چې دی کې ما وایي چې نه زما موجودګي ضروري ده ځکه چې دا زموږ خپل کور دی او په دې کې ما وایي چې تاسو سره راشم او شریک شم. ما نه مخکې ملګرو خبرې وکړې په دې حالاتو به هم لږ خبرې کوو د صوبې چې کوم صورتحال جوړ دی په هغې به هم لږ خبرې کوو. خو ما نه مخکې یو خبره وشوه چې یاره د الیکشن په وخت کې بعضې جذباتو ده او دا یو دغه و چې یاره یو سیاسي پارټۍ سره یا یو سیاسي لیډر سره څه زیاتی شوی دی او د هغې په بنیاد باندې د همدردۍ په بنیاد باندې ورته ووټ میلاو شوی. نو زه صرف ستاسو په وساطت سره د تحریک انصاف کارکنانو نه یا چا چې د هغوی په حق کې ووټ استعمال کړی دی د هغوی نه یو سوال کومه چې پرون تاسو وکتل چې د سینټ د انتخابات خبر راله نو د هغې لپاره خو ټول یو شو د خپل مفاداتو لپاره یو شو. په دغې وخت کې خو ته دا را یاد نه شو چې یاره د جیل نه څوک روباسل دي یا هغه سره څه زیاتې کېږي لګیا دی. په کار خو دا وه چې دوی دا اتحاد کو یو بل سره کېناستل نه یې کې لومړنی شرط یې دا ایښی وی چې هغې نه پس ته به خبرې کوو چې اول د دې مسلې حل وباسئ. خو دغې نه تاسو په خپل اندازه ولګوئ چې هغوی څومره په دې کې اخلاصمند دي چې دا حالات دغه سړی روباسي یا چې دی د هغه دا کیسونه ختم کړي. نو دغې نه تاسو په خپله دې نه اندازه ولګوئ. نن به او دا لا بل دا پرون چې کوم نور صورتحال جوړ شو چې یو طرف ته دوی وایي چې PTI مسلم لیگ نواز JUI پیپلز پارټي ANP او پیپلز پارټي دا پارلیمنټریان د تحریک انصاف د دې اتحاد دی او بل خواته د تحریک انصاف کارکنان چې دي د هغوی په مقابله کې به مونږ دا اتحاد به چلو به.
نو تاسو په خپله دې نه سوچ وکړئ. بیا که تاسو وګورئ نو که هر طریقې سره وي نو دوی ته دا یو ذمواري حواله شوې ده چې زمونږ د صوبې د حقوقو تحفظ وکړي، زمونږ د صوبې د عوامو تپوس وکړي، د هغوی د مسایلو د حل لپاره لارې روباسي، مونږ له وسایل روړي. نو ما خو اوسه پورې دې صوبایي حکومت داسې دغه ونه کتل چې دغې لپاره یې کوشش کړي. یو نیم کال تیر شو د احتجاجونو ډراما، احتجاج زه ورته نه وایم ځکه چې کوم طریقې سره کړي دي هغه هم تاسو ته پته ده او کوم د هغې سلسله ده هغه تاسو ته پته ده. د احتجاجونو ډراما یې وکړه صرف چې خلک مشغول وساتي، نور لګیا دي او خپل عیاشیان یې او خپل کرپشن یې شروع کړی دی. سوات کې دا کوم واقعیت چې وشو دا 15 قیمتي ځانونه دا په اوبو کې چې لاړل 2 نیمې 3 ګنټې هغوی هلته کې انتظار کو چغې والې چې راشه مونږ بچ کړئ. د هغې لپاره خو د ریسکیو کم مشینري ده یا د ریسکیو کم ټیمز دي کم دغه دي هغه موجود نه و. خو په اسلام آباد کې د احتجاج لپاره چې دی د ریسکیو خلک هم استعمالیږي، د هغې مشینري هم استعمالیږي. پکې زمونږ غریبانانو بعضې وروڼو چې دی بلا ورځې جیل هم پکې تیر کړو، سرکاري افسرانو سرکاري ملازمینو بلا جیل هم تیر کو. خو چې کم کار لپاره دا اداره قایم شوې ده د هغې لپاره هېڅ قسمه حرکت نشته. آیا دا د دې صوبایي حکومت کارکردګي نه ښیي؟ آیا دا د دې صوبایي حکومت په کارکردګۍ باندې یو ډېر لوی داغ نه دی؟ په دې باندې تاسو په خپله سوچ وکړئ. بیا زمونږ دلته خبره وشوه د لوډ شیډینګ، که هغه د بجلی دی او که هغه د ګیس دی. نن پورې خو مونږ د صوبایي حکومت نه یا د دوی د ممبرانو نه دا خبره ونه رېدله چې دې لپاره دوی څه اواز اوچت کړي، څه مرکز سره خبره کړي. زمونږ د قبایلي اضلاع سره چې کومې وعدې شوې وې هغې کې اوس پورې پیسې میلو نه شي، هغې کې هغه وعدې سر ته ونه رسېدې. د هغې لپاره خو خبره ونه شوه. او په لاهور کې چې یو څو امپیګان چې هغوی په خپل اسمبلی کې یو جګړه شوې وه یا یو چپکلیش جوړ شوی و، د هغې د تپوس لپاره خو دوی نه دوی 300 قافلې کې ځي او تپوس کوي زموږ وزیر اعلی صاحب. خو چې کوم خلکو ذمواري ورته حواله شوې ده د هغې خلکو تپوس له خو چېرته رانغې، د هغوی تپوس خو یې هغه شانتې چېرته ونه کړو. دا زمونږ په جنوبي اضلاع کې چې دا کوم حالات جوړ دي، پرون هم یو ایس پي چې دی زخمي دی، یو ایس ایچ او زخمي دی په هنګو کې. په بنو کې په 2 تھانو باندې ډرون حمله شوې ده. د هغې تپوس لپاره خو وزیر اعلی صاحب سره ټایم نشته. خو د پنجاب 6 MPs چې دی چې هغوی سره زیاتې شوي دي او د هغوی سره یکجهتۍ لپاره ما سره ټایم شته او زه ځم او هلته کې دغه کېږم. د سینټ الیکشن لپاره خو نون سره هم کینی، JUI سره هم کینی، هرې پارټۍ سره کینی. خو د صوبې د مفادو لپاره، صوبې د خلکو د مسایلو د حل لپاره اډو نه آواز اوچتوي او نه چا سره کینی. نو دا تاسو دغې نه په خپله اندازه ولګوئ چې دا حکومت کم طرف ته روان دی او کم طریقې سره چلول کېږي لګیا ده.
که وګورئ نو تقریبا 20 غنټې او 18 غنټې لوډ شیډینګ کېږي لګیا زمونږ صوبه د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي ارزانه بجلی پیدا کوي ګیس مونږ د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو بیا هم د هغې باوجود مونږ باندې لوډ شیډینګ دی په پنجاب او نور ځایونو کې هغه شانتي نشته خبره وشي وایي چې یاره دلته غلا ده مونږ ورته دا ویل غواړو چې اول خو تاسو خپل لاین لاسز ختم کړئ بیا د هغې نه پسته به خبره کوو بیا دا حساب کتاب به هم کوو چې زمونږ صوبه اوبو سره شته ارزانه بجلی پیدا کوو 2 روپۍ 2.5 روپۍ یونټ پیدا کوو تاسو یې را باندې په 40 په 45 او 50 او 50 باندې خرڅوئ نو د دې حساب کتاب هم بیا را سره کوئ به دا خو که د دې قیمت سیوا شوی دی نو دا خو دا نورو صوبو کې چې کومه بجلي خوره شوې ده د هغې سیسټم هغه خرچ هم پکې اچولی شوی دی بیا د بعضې غلطو سیاسي فیصلو چې هغې کې د تیلو نه بجلي پیدا کولو ته زیات توجه ورکړی شوې ده د هغې د وجې نه دا قیمتونه سیوا شوي دي نو موږ سره دا حساب کتاب وکړئ د هغې نه پسته به سره دغه کوو که موږ سره حساب کتاب ته کېناستی نو موږ به درته ثابته کړو چې غلا په پنجاب کې زیاته ده په سند کې زیاته ده په نور ځایونو کې زیاته ده زموږ نه دلته کې هغه شانتي نشته ګیس خو هغه د ډاکټر نسخه ترې جوړه شوې ده صبح دوپهر شام دا خو موږ چاته نه اورېدلې خو په دې څیزونو باندې ما چاته د صوبایي حکومت طرفه خبره هم ونه رسېده که تاسو وګورئ نو دا حکومت چې کله نه راغلی دی پوسټینګ ټرانسفر په پیسو کېږي نوکرۍ په پیسو ورکړی کېږي باقاعده د هغې دغه دی بلکې اوس خو هغه پوسټینګ ټرانسفر هم د 6 میاشتو ټایم پکې کېښودلی شوی دی دا مونږ چاته نه اورېدلې کم دفتر ته چې لاړ شئ کم ځای ته چې لاړ شئ نو د پیسو نه بغیر کار پکې نه کېږي معمولی نه معمولی شی چې دی د هغې لپاره به یا به سفارش کوئ او بعضې وخت کې خو سفارش به هم کوئ او ورسره څه به ورکویم نو هله به دې کار دغه کېږي دغه شانتې دا مونږ لومړنی ځل وکتلو زه په دې باندې ډېر حیران یم چې په ټاس باندې MPs جوړېږي یو ملک کې چې د هغې قانون داسې وي چې په ټاس باندې MPs جوړېږي نو تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ چې دا قانون به ټیک وي او که غلط پی د هغې الیکشن کمیشن څه فایده شوه چې هغه دا فیصله نشي کولی چې یاره چاته به څه سیټ میلاویږي او چاته به څومره سیټ میلاویږي دا فیصله خو څه دومره ګرانه نه وه اول خو دا کنسپټ هم غلط دی چې یاره په سیټونو باندې تاسو دا نور سیټونه تقسیموئ دا خو بنیادي د ووټ باندې پکار شي وی چې دا تقسیم کېدی خو ځکه تاسو سیټونو باندې تقسیمول او دو پارټو برابر دغه هم راغلی وې نو بیا به دې پکې دا کتلو چې چا ووټ سیوا دی هغوی له به دې یو سیټ سیوا ورکړو بل له به دې دغه ورکړو خو تاسو باندې خو زما خیال ټوله دنیا به راپورې خاندي چې دا لا کم دغه دی اوس به دا په اسمبلی کې سپیکر به څه وایي چې اول به یې وایي چې ریزرو سیټس والا او جنرل سیټس والا اوس به پکې د ټاس سیټ والا خبره کوي چې د ټاس سیټ والا چې هغوی ما شروع کړې دغه شانتې عزتمندو د ترقیاتي کارونو خبر به وکړو دا ځای هم خو زمونږ کور دی تاسو ټولو ته دا ټوله علاقه دا کلي کلي تاسو ته معلوم دی د 1988 نه مخکې دلته مشران موجود دي
د دې علاقې کم حالو او د 88 نه چې هغه یو د ترقۍ سفر شروع شو د هغې کې روډونه جوړ شو بجلی خورې شوې ځای په ځای سکولونه جوړ شو ځای په ځای اسپتالونه جوړ شو ځای په ځای کالجونه جوړ شو دا ټول تاسو وګورئ ځکه نن دا دعوا وکړم چې په دې زیم یونین کونسل کې او په دې تنګي تحصیل کې 80% تعلیم چې دی په هغې کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس دی نو زما خیال دا به غلطه خبره نه وي نن زمونږ ځوانان که هغه ماسټر ډګري اخلي که هغه انجینیر جوړېږي که هغه ډاکټر جوړېږي که هغه وکیل جوړېږي که هغه سرکاري محکمو کې برتي کېږي نو هغې کې د ملي رهبر خپل یو کردار موجود دی ځکه چې هغوی دا دلته کې د تعلیم هغه نظام جوړ کړو او د هغې نه زموږ د ټولې علاقې ته سهولت ورسېد نن په دې باندې به سوچ کوو دا تقریبا 14 کاله د دې پی ټي آی وشو ما ته دې وښیي چې زموږ د علاقې کې څه کړي د دې ایم این ایز او ایم پي ګان هم ستاسو په وساطت تپوس کوم چې ودې ښایي چې دوی داسې څه فنډ وړي او داسې څه لوی دغه وړي پراجکټ وړي چې موږ ته د ښکاره کړي چې موږ ووایو چې او زموږ د علاقې ته فایده ورسېده اوسه پورې خو هغه بعضې زموږ د وخت کم سکیمونه چې وو هغه هم بعضې لا اوسه پورې نه دي پوره کړې بعضې روډونه چې دي اوس په هغې باندې تارکول اچولي کېږي ځکه چې هغه وخت سره دوی وې چې یاره دې باندې د بل چا نوم کېږي نو دا کار دې نه کېږي تاسو ته ټول پته ده د صحت خو زما خیال یو شیر باچا چې دی هغه زموږ ټولو مخامخ مثال دی چې د صحت کې چې دوی کم دغه کړي دي دا خو د الله تعالی لوی دغه دی چې دې اوسه پورې جمدې دی او د الله تعالی په لوی فضل دی کني د محکمې او د پی ټي آی خو سره ښه پوره دغه کړی دی هغوی خو خپل ښه پوره کوشش کړی دی نن دې سیزونه ته وګورو حکومت نومې شی موجود نه دی نن دا خبره پکار چې مونږ بار بار اوچته کړو د دوی د کرپشن کیسې اوچتې کړو د دوی نااهلي چې ده هغه اوچته کړو بیا دا وګوره د مرکز نه پیسې غوښتې نه شي د هغې طرف ته توجه هم نشته خو بیا کم از کم زموږ د صوبې چې کم مقدمه ده هغه خو مه خرابوه که نه زمونږ وزیر اعلی صاحب چې هسې ته تپوس وکړې نو وایي دې شي لپاره پیسې نشته دې شي لپاره پیسې نشته د بجټ نه مخکې وایي ما سره دومره پیسې دي چې د مرکز له قرضه ورکولی شم اوس چې سبا ته مرکز سره کښېنې او ورته وایې چې زما صوبې له وسایل راکړې زما صوبې کې پسماندګي ده نو که هغوی تا ته دا ووایي چې تا سره خو دومره پیسې چې ته مونږ له قرض راکولی شي نو ته په نورو پیسو څه کوې بیا به د هغې څه جواب مونږ ورکوو وزیر اعلی صاحب دا د سوشل میډیا او د ټیک ټاکو نه روزه د دې عوامو طرف ته توجه ورکړه که تا سره پیسې شته نو په دې عوامو باندې خرچ کړه دا د دوی حق دی عزتمندو ستاسو په وساطت چونکې دا زموږ کور دی زما به دا درخواست وي تاسو وروستو به کښېنئ د دې یونین کونسل په حوالې سره یو لایحه‌عمل جوړوئ زما به تاسو دا درخواست وي چې داسې جرګې جوړې کړئ دا کم خلک چې په دې خبرې نه دي پوهېږي هغه هم زموږ وروڼه دي هغوی سره کښېنئ او دا څیزونه ورته ښکاره کړئ که ملي رهبر چاته ذاتي ډایرکټ فایده نه رسولی نو د هغې بالواسطه ډېرې فایدې رسېدلي دي یو دا موږ لپاره کافي نه دی چې نن هم چېرته موږ لاړ شو موږ چې د شیرپو یا د زیم نوم واخلو نو موږ ته عزت هم میلاویږي په دفتر کې او د هغې موږ ته د هغې یو دغه هم کېږي ریسپیکټ هم کېږي
دلته کې کو ګورو نو بلا خلکو ته روزګارونه ملو شوي دي شي باندې سوچ وکړئ دوی خو د 1 کروڑ نوکرو واده کړی و خلک وباسي هغه انورزیب ناست دی دغه ختمۍ لګیا دي یوټیلیټي سټور دغه کوي نور داسې دغه چې دي بل ورځ مې واورېدل چې په یونیورسټۍ کې 400 یونیورسټۍ کې 150 کسان چې دي هغه وباسي لګیا دي نو دا د یو سیاسي حکومت کار دی چې هغه د خلکو باسي که نه هغوی دې له راغلي چې د خلکو په مسایلو کې کمی راولي نو په دې شیزونو په خپله تاسو سوچ وکړئ زما به تاسو ته هم دا درخواست که بعضې ملګري چې ته خفه یي زما تلو ضرورت وي زه به موله ځای ته ورځم که د چا خفګان یي مونږ یې خفګان هم منو ورک یو دغه منو دا زمونږ رونه دي مونږ یو بل نه خلاصۍ نشته که هغه زمونږ مخالف هم دي زمونږ ته خلاصۍ نشته مونږ به ورته کینو ځکه چې زما رور دی زما مشر دی زمونږ میندې خویندې دي د هغوی چې مسله حل شي مونږ ټول پرې ښه ښکارو نو دې حوالې سره به دا سوچ به جوړو او دې سوچ سره به راپاسو چې یاره دې ځل دا ووټ که استعمالو دې ځل که الیکشن ته ځو نو دا د پنجاب یو کس لپاره نه دا د خپل علاقې لپاره خپل د خاورې لپاره به د الیکشن ته ځو او په دې سوچ سره چې د خپله خاوره به آبادو دا خپل خاوره چې دې ته به ترقي راولو او دا تاسو ته پته ده چې دا خو مخالف هم مني چې که د دې خاورې ترقي چا سره تړلې ده نو هغه واحد ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرخوار دی لوډ شیډینګ باندې